او ورپسې شعبان میاشت ته. داسې زما د ژوند ما نه څومره رجب تیرې شوې، زما د ژوند زما نه څومره شعبان هغه تیرې شوې. اوس عهد او عزم وکړم چې دا باقي به د الله په بندګۍ کې تیروم. الله ستا به رضا هغه به مطلوب کوم، او الله په ډېر لږ څه راضي کېږي چې کله بنده د الله تعالی د رضا هغه کوشش وکړي. چې کله بنده د الله د رضا هغه کوشش وکړي نو دې پسې هغه د شعبان میاشت ته علما فرمایي شعبان دا د شعب نه مشتق دی، او شعب ویلی شي هغه چیز ته چې د هغې نه ډېر لوی خیر راوځي، چې د هغې نه ډېر لوی خیر راوځي. او د دې شعبان ته په دې وجه وایي شعبان وایي چې شعبان د شعب نه مشتق دی، او شعب غر هغې لارې ته ویلی شي چې هغه ډېره محفوظه لاره وي. غر ته د ختلو یوه لاره وي، اسانه وي، د غر او د غریزي علاقې خلک په هغې باندې ځي، هغې ته معلومه وي او محفوظه وي او اسانه وي. نو دا شعبان یوه لاره ده د رمضان المبارک ته د داخلېدلو او د حفاظت والا لاره ده. حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د نبی علیه صلات والسلام یو صحابي دی. دی فرمایي چې نبی علیه صلات والسلام به د شعبان په میاشت کې ډېرې روژې نیولې د نورو میاشتو په نسبت باندې. نو چاته تپوس وکړو چې نبی علیه صلات والسلام د نورو میاشتو په نسبت ستاسو د شعبان په میاشت کې روژې هغه ډېرې وي. نبی علیه صلات والسلام وفرمیل چې دا شعبان هغه میاشت ده چې دا د رجب او د رمضان ترمنځ ده، او خلق د دې د فضیلت نه هغه غافله وي. په دې میاشت کې په 15مه شپه باندې د انسانانو اعمال الله تعالی ته پیش کیږي. نو زه غواړم چې زما اعمال الله ته پیش کیږي چې زه په حالت د روژه کې مو زه د رمضان په حالت کې ما روژه وي. شعبان د الله جل شانه د جانب نه د مسلمانانو د پاره د انسانانو د پاره یو لوی نعمت دی، او دا د اسلامي میاشتو د رمضان نه مخکې او د رجب نه وروستو راتلونکې میاشت ده. د رجب او د رمضان په منځ کې میاشت ده، او علما د لغت فرمایي چې د شعبان ته په دې وجه شعبان وایي چې د دې نه ډېر لوی خیر راوځي. او الله جل شانه پیغمبر محمد رسول الله فرمائی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام روایت نقل کی چې کله د شعبان مبارک میاشت راغله نو نبی علیہ السلام به فرمایل چې تاسو خپل ځانونه پاک کړئ او خپل نیتونه هغه درست کړئ د رمضان د میاشتې لپاره. ځکه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها حدیث مونږ ذکر کو چې نبی علیہ السلام با حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبی دا فرمایي چې نبی علیہ السلام به د شعبان په میاشت کې کثرت سره روجي هغه نیولې. ما په غونډه میاشت کې نبی علیہ السلام چې روجه نیولې و سوا د رمضان نه نه لیدلې. د رمضان المبارک په غونډه میاشت کې به هغه روجه نیوله، او د کومه میاشت کې به چې ډېرې روجې نیولې نو هغه مې د شعبان د میاشتې نه بغیر په بله میاشت کې نه ده لیدلې. نو معلومه دا شوه چې د شعبان میاشت د نبی علیہ السلام د تمام عبادات سره سره د رمضان مونته بهترین عبادت هغې کې تیروله. او رمضان د الله جل شانه د جانب نه یو لوی نعمت دی. علماء کرام فرمایي چې دا شعبان دا مقدمه ده د رمضان المبارک. دی کې انسان د رمضان د پاره هغه خپل نیت او خپل ځان هغه درست کی، خپل اعمال هغه صحیح کی، خپل تعلق د الله جل شانه سره پیدا کی. او د رمضان میاشت نه پس چې کومه میاشت د وړوکي اختر هغه د شوال میاشت ده، هغه تتمه ده د رمضان المبارک. نو دا بهترینه میاشت ده. او نن غالبا چې دا شعبان شپږمه ورځ ده، د اتوار په ورځ باندې د شعبان لومبنۍ ورځ وه. نو نن د شعبان مبارک شعبان المعظم نن شپږمه ورځ ده. او په تېره جمعه د حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه حدیث هغه موږ ذکر کړو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې میاشت د شعبان په 15مه شپه باندې د انسانانو اعمال الله جل شانه ته پیش کیږي. او زه غواړم چې زما اعمال الله تعالی ته پیش کیږي چې زه په حالت د رمضان کې